اوس حضرت آدم علیه السلام چې دا هم الله رب العزت چې کله د توبه قبل ولا نو دا ورځ چې دا وې د عاشوري ورځ وا یعنی دا ډیره برکتی او ډیره بهترین ورځ ده څنګه مختلفو انبیاء کرامو ته الله رب العزت په دې ورځ باندې اعزازات او اکرامات ورکړو لکه د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول شو ورسره حضرت ادریس علیه السلام ته الله رب العزت مقام اعلی نصیب کړو او د حضرت نوح علیه السلام کشتی چې دا کله چې د هغه په قوم باندې عذاب راتلون الله رب العزت ورته ویل چې ته کشتی جوړه کا او په دغه کشتی کې خپل ملګری ځان سره کېنوه نو دغه کشتی چې دا د عاشوري په ورځ باندې د جودي په غره باندې ودرېدله او بیا د هغې نه هغې راووتل بیا ورسره حضرت ابراهیم علیه السلام ته د نمرود د اور نه چې کله نجات ملاوېدو هغه هم د عاشوري ورځ وه او د حضرت ابراهیم علیه السلام پیدایش هم په دغه ورځ باندې شو او د حضرت داود علیه السلام توبه هم په دې ورځ قبول شوی و ورسره حضرت عیسی علیه السلام چې الله رب العزت بر اسمانونو ته خېجولو هغه هم د عاشوري ورځ و او د حضرت موسی علیه السلام څنګه چې تیر حدیث کې مونږ ویلې حضرت موسی علیه السلام ته چې کله الله رب العزت د فرعون او د هغه د لښکر نه نجات ورکړو او فرعون غرق هغه هم د عاشوري ورځ وه او حضرت یونس علیه السلام چې کله د مهی د ګیډې نه راوتو الله نجات ورکولو هغه هم د عاشوري ورځ وه او حضرت سلیمان علیه السلام ته چې دا دومره عظیمه بادشاهي میلاوېده دا هم د عاشوري ورځ وه او ورسره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش هم بعضی اقوال داسې دي چې د هغې پیدایش هم په دغه ورځ باندې شوی نو لهذا دا ډېره برکتي ورځ ده څنګه چې تیر حدیث کې مونږ وویلې په دغه ورځ باندې چې دی مونږ او تاسو ته پکار دي چې روژه ونیسو او د دغې روژې فضیلت دا دی د عاشوري د ورځې د روژې فضیلت دا دی چې الله رب العزت به زمونږ او ستاسو د یو کال ګناهونه معاف کړي یعنی دا تیر کال چې څومره ګناهونه زمونږ نه شوي دا به د هغې دپاره الله رب العزت کفاره وګرځوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړو نو ویې کتل چې یهودو به دغه روژه نیوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي چې تاسو ولې د عاشورې د ورځې روژه نیسئ نو هغې ورته وویلې چې په دې ورځ باندې موسی علیه السلام ته الله رب العزت د فرعون او د هغه د لښکر نه نجات ورکړ فرعون الله رب العزت غرق کړی او د هغې د شکریه د پاره د شکرانې په تور باندې مونږ دا روژه نیسو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د موسی علیه السلام سره د دې یهودو نه زیاته مینه زمونږ ده لهذا مونږ هم دا روژه نیسو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وفرمایل چې مونږ به روژه نیسو د عاشوري د ورځې خو که چېرته راتلونکی کال زه ژوند